ګرانو کتونکو السلام علیکم. مونږ سره یو لیټیسټ خبرو د مولانا سمیع الحق صاحب د شهادت په حواله سره څنګه تاسو پته چې مولانا صاحب د 2 نومبر باندې چې کوم دی په پنډای کې بحریه ټاون کې چې دا غوچ ته کور دی الته کې غوډ ډیر په پرسرار طریقې سره قتل کړی شو. داغه نه پس خدا و چیرې دا غوي پوسټ مارټم نو شوي نو ډیر سوزونه دا سوچ داغه پته نه لګي دا خو دا غوي د مرګ نه تقریبا 3 ورځې پس دا غوي چې کوم ذاتی سیکرټري هم ډرایور هم او تقریبا د 16 کالو نه پوسره احمد شاه هغه غیب شو د سین نه غیب شو. بیا وروسته پته ولګېده چې هغه د پولیسو سره دی خو بیا د پولیسو هم دا وی چې نه هغه بیا انټيليجنس ایجنسیز مختلف چې کوم دی داغې نه دغه کېدل انټاروګیشن کېده یا دغه نه چې کوم دی پوښتنې کېدلې وس دا خبر باقاعده تور باندې لاري لیش شوی نه دی خو د ذرایعو تر مخه دا د چیرې د مولانا صاحب دغه سیکرټري چې کوم دی هغوی په باقاعده توګه چې کوم دی هغوی پولیس گرفتار کړی دی. هغه ټیم کې مونږ دا خبره کوله چې د مولانا صاحب قتل زه دا وایم چې احمد شاه باره کې دا خبره کیږي چې د افغان نېشنل دی او د مولانا صاحب سره ډیر وخت نو پاکستان کې نو لکه دلته دانه د پاکستان کې افغانان چې کوم دي لکه داسې دي څنګه چې نور پښتانه دي داغي سدومره دانه د چیرې مونږ داغي سره لینک خو بعضی خلک دا وی چې کله په افغانستان کې په د مولانا صاحب د مرګ نه 2 هفته مخکې التی جنرال رازق چې دی په کندهار کې وویشت وغه د طالبانو چې کوم د مخالفین دي د افغان حکومت د هغوی ډیر سخت خلاف او رای دار اتل چې راګنه داغي پمړینه کې یا داغي په مرګ کې چې کوم دی د حکومت لاسته او په ټول افغانستان کې د دې خبرې سره یو شور جوړ شو د امریکای خلاف او د افغان حکومت خلاف چې راګنه د دې قتل کې د حکومت لاسته د جنرال رازق هغه نه سوره پس بیا موږ قتل ایگزیکټ 2 هفته پس د مولانا سمیع الحق سے باره کې دا خبره و چې دا د افغان طالبان چې کوم دي د تبع فادر طالبان وی چې دا وی پلار لکه مل روحاني پلار تو ځکه چې زیاتره طالبان چې کوم هغه د مولانا صاحب چې کومه مدرسه ده مدرسه حقانیه د هغه نه فارغ یا که حقانی نتورک مشرانو هغه هم د دین او د غوی د نوم سره چې د حقانی کم دی دا هم د دې مدرسې په توسط سره یا وساتت سره چې کم دی هغه سره د حقانیه نوم تړلې دی. نو مولانا صاحب مونږ ته خدا سي بیا رستو ویل شو چې کله د غوی کور والا او بیا مدرسې نه هم د سوفت وراله چې مولانا صاحب قبر کشای چې کوم دی نو قبر به دوباره نه پرانستل کیږي چې پوسټ مارټم وشو کاز اپ ډیټ چې کوم دی د هغه پته ولګي او وجه ضروری ځکه وا چې د مولانا صاحب د مرګ نه پس په سوشل میډیا باندې داسې تصویرونه مخه ترال چې هغه نه د مولانا صاحب شخصیت ډیر زیات ستر عالمي دین او یو غټ سیاسي رهنما هم او دغه د افغانستان جهاد کې ډیفینیټلی دا یو کردار وو خو داسې قسمه سيزونه دا وینه توقع کول چې کوم دی هغه نو خو بعضی خلکو وی چې دا فوټوشاپ تصویرونه دي او سو خلک غواړي چې مولانا صاحب چې چا وجلې دي دا یو انټرنیشنل یو کانسپیرسي کې دي ځکه چې دا غوي کور والا دا غوي مشر زوی چې کوم دی حامد الحق هغه په 2 مدرې مورز باندې وی چې د مولانا صاحب په مرګ کې چې دی د خاصه توګه وی چې د افغانستان لاس کې دي شي دغه چې د مړینې نو سورز مخکې دا غوي سره د افغانستان د سرکاري یو ډیستر ډیلیګیشن ناغلو او د مولانا صاحب سره ملاقات کړو د دې لپاره چې طالبانو سره د امریکای او د طالبانو چې د امن دا کوم پروسس شروع ده په دې کې هغوی هم یو کردار ادا کی بیا فارملی پاکستان ته هم ریکوست امریکای کړو. نو د مولانا صاحب شخصیت په دې حواله سره ډیر مهم او بعضی خلک بعضی تجزیه‌نګار دا هم وی چې د جنرال رازق چې هغه یو انټي طالبان د ملیټنټس چې کوم دو طالبان من داغي خلاف او ډیر ستر مبارزه کوله هغه د مرګ نه توجه اړولو د پاره چې کوم دی انټيليجنس ایجنسیز ته ځکه چې موږ وایو په دې سیمه کې دا جنگ چې کوم دی دا وس ګندا جنگ انګریزي کې شوته وي دا وس ډرټي وار دی نو پته نه لګي څوک مري د کم ځای نمري او چې افغانستان کې واقعیا وشي نو ډیفینیټلی داغه نه پس بیا پاکستان کې هم هغه شانتي یو واقعیا کیږي. نو وس د احمد شاه د گرفتاری چې کومه ده ما په خیال دا یو ډیره اهم ډیولپمنٹ دی او څنګه چې دا نو ریپورټ تاسو سره به په دې یوټیوب چینل باندې شیر کوم خدا دا چې چېرې وس پولیس لا دا فارملی ریلیز کړي نه دی د دې حواله سره ریپورټ خو ذرایع دا وی چې هغه په باقاعده توګه یې گرفتار کړي دي. نو دا گرفتاری چې کوم دی دا د مولانا صاحب د شهادت نه پس زوی مچ دا ډیره لوی یو لوی انکشاف دی یو لوی ډیولپمنٹ دی یو لوی پرمختګ دی خو یو مسله به پکې راځي
د مولانا صاحب پوسټمارټم نه دی شوی کاز اف ډیث د هغې پته نه لګي نو دا ثابتول یا خو هغه دی چې لکه دوی که دا سړی ووخي یا وټکوي څنګه چې د اکثر د پولیسو کا دغه او دوی ومني هغه جدا خبره ده خو چې تر کومې پورې پوسټمارټم نه شوي نو ما په خیال د هغې پورې نه عدالت دا ثابتوي چې چېرې د مولانا صاحب دا مرګ د څه نه شوی دی نو دا یو مسله ده مولانا صاحب مرګ چې کوم دی هغه خو داسې نو پکار او بیا دا کومې طریقې سره چې دا مرګ داخلي دفتر د هغې دا کیس چې کوم دی چې دا یو بلایند مرډر چې کوم دی هغه ګرځولی کېږي نو ما په خیال دا د مولانا صاحب شخصیت او د هغوی خدمات زه وایم چې دا د هغې نفي کوي خو اوس ګورو چې د احمدشاه نه د نه پس څه کېږي دا به یو ډېر لوی ما په خیال ډیولپمنټ هم دغه وي چې مونږ ته دا پته ولګي چې یاره آیا احمدشاه په دې کې پخپله ملوث دی یا که احمدشاه ته دا پته ده چې د هغوی مرګ چا کړی ځکه چې کله مولانا صاحب وجه نو د دغې نه دغه 15 شل منټه چې وو دا احمدشاه هغوی په کور کې یوازې پرېښود دروازې تاله کړله او دې ته بازار لاړه بازار ته لاړ نو ځکه اوس دلته کې دا شک کېږي ګنې چېرې دوی ته پته وه چې څوک راځي یا چې کوم دی د ده سره د مولانا صاحب د څوک تلل راتلله دا ټولې خبرې به اوس مخې ته راځي او ما په خیال زه خو اوس هم وایم چې زه دونه خوشبینه نه یم چې پوسټمارټم نه دی شوی نو ګنې احمدشاه به څه خو که دا ده که د احمدشاه سره کنکریټ دا ورته پته وي چې یاره دا کسان ناغلي او دې کسانو وجلې دی نو بیا دا یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی لیټ سی مخکې څه